حدیث شریف تای حضور صلی الله علیه وسلم ابن عمر قال وهو على المنبر ومنبر سوویل حضرت عمر رضی الله عنه يا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله. چې رسول الله نه مار ویلي چې تاسو عاجزي کوئ چې چا د الله د پورا ځانینه ټیټ کړه عاجزي وکړه الله لوی ذات ورکی لوی مقام ورکی لوی مرتبه ورکی او یې چې یقول فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم. سړی ته خپل ځون ډېر عاجز کمزوری لیده شي په خال کې په انظار کې شواله لوی مقام لا مرتبه ورکی ومن تکبر چې چا تکبر وکا غرور یې وکا وضع الله دا سړی خدای ټیټ فهو في أعين الناس صغير خال کې په نظر شو ډېر کمزوری وي څوک داس نشمیري چې ته شایې کنه وفي نفسه كبير خو خپل ځون ډېر غاټ باټ ورته ښکارېږي حتى له اهون عليه من كلب او خنزير خال کې په مخ شو طرف سپیو په خنزیر نه هدا ډېر ګرال شي خالص واجه څه دو واجه د کیبا د تواضع د عاجزۍ نه کوله په وایي سره عاجزي تواضع دا د انسان د نفس سره تعلق لري چې انسان په نفس تواضع وي عاجزي وي نو الله جل شانو په ظاهر نه چا لباس شدا چا شک غړای دی شا باندې د تکبر مې تکبر د انسان په نفساتی او مدادو چې هغه په وجه سره دای دی حقانیت نه همیشه تسامح شمپوشي کوي او د ابطال در پیوي اخر دغه اظهار په ظاهر هو شي عمل شي ها اشکارا شي او دغه وجه نه د انسان ته همیشه عاجزي په چار دو چې چا د الله د پر عاجزي وکړه الله خپل عزت وکړي خپل مقام وکړي یو سړی بادر سره وکړل په مخ ته انتقام نه وخت معاف ته کا عاجزي دې وکړه توړې رخصلای په ول شي اجر او دیرته ملال شي اخار کې 5000 شوډر کې ماتي شي تو خپل ځن کمزور لیدې شي چې دا سړی په مې پوڅا شه په مو بار شه مو شکل سره په خدای دې پورا د عاجزي وکړه د خالق په نظر کو چې خالق وي خالق وي چې سلیم الفطرت وي دا څنګه چې هغه مطلب بهایي مې په صفه نقشه ویلوړوي په دې پورې وا خبره شته دی امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله یو واقعار ته یو شو امام صاحب عجیبه خبره کړې دو یار سړی هرون شي دې چې والد صاحب وفات شه والده مور بیبي ډیره په ځړ بيدیک شو کونډه پوته شو نو یو سړی ورته روغه ورته ویل چې څنګه ته دا مور ته وای چې خوند نه کوم دا ټکه وړر باد دی ډیر زیات باد لګي دا چې شاده څوک وایي حکومت مغزای برمود کو چې وایي ته مو مور ته دا چې امام صاحب رحم الله سي آی چې مور ته و چې زو د خپل مرکړې نه پښتنه وکم چې د مو دادی حق ته عزت ته جواب نه درکاوه بعد خو خود په ولاګیدله وی چې دای مور ته لوړ شه مور ته دا خبره وکړه چې مور داسې سړیر ته و چې کا چیرې دی ادا کا خوند خو بیا زتا یوري ورته دی ورته چې زوی عمود عمر وکړه زه په دې پوزیشن شنه یم زه خو د قبر په غوړه یم د راجبه قیمتي خبره ده صبر یې وکړه چې واپس ورته وی چې خلک جمګټا و لاشکار خلک ربادال و مندور جوړ دی او څو وشول نو وی چې سړای مرشه نه چا مړکا خلک قاتل پښتنه کوي واجب پښتنه کوي امام صاحب ورته چې د قاتل متعملین دی دا د مصبر مړکا مو برداشت مړکا مو معافی مړکا دې سړی متویس یو ټکای کړایو اپ دا سره واتلای دی مو الله ته حواله کا الله انتقام دنه وخاست مو د صبر مو د عاجزۍ مو د برداشت اثرات دی کله چې انسان د پورا همیشه صبر خو انسان د پورا ډیر ضروری دی قرآن شبر به ذکر غلا دی اما فی ملکاذ من العیض والغافین عن الناس شخاله کده چې خپل غصه جذب کویت حال ته معافی وکړو عاجزی کبر شتدي کبر خدای الله ټکرای دی حدیث قدسی دی څوک چې دا تا غوته ویری زورور رب فرمایي دا سړی زهالو لہذا چې څوک په دنیا کې ژوند کې قدم دا پونګ سره وخلي میږي یو استودیو یو شعر ویا
और जरा अपनी मटी पे चलने का सलीका सीखे। मुफ्ती मुजाहिद नवर अल्लाह मरकदा हो उमर दे कद ना होड़ वक्त इलम दरियो हुआ ढेर इज्जत इल्मी शख्सियत हुआ। जरा अपनी मटी पे चलने का सलीका सीखे। संगी मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। कला कला सड़ाई भी अवश्य ये कदम प तरीका उखले नो अल्लाह जल शानु दा मिश्तु से हाँ पजड़ीना प नफ्सी नक्शा जिजीरो वाले आजिजी से चाह इख्तियार कर अल्लाह बुलंद करी वही बोला मिश्तु सो हदे आजिजे कोशिश की ताकि बर्दा गुरो दर सड़ी तो बच्चा इंसान खाक के चटकी को देखो क्या तकबर तेज है। खाक से पैदा हुए फिर खाक से परहेज है। ये खूर ना जोड़ी बचा रहा तो जिमिर सरा मुनासिब दादो चाजिजी हो कि अल्लाह दा जिजीर नसीब